بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. نن دا څه چلو شو چې موږ ټول اسلام آباد ایرپورټ ته لاړو. دا خو په دې ولاک کې به ته پته ولګي. بس ټول مشران او کشران مو دې ګاډي ته وختو، د خپل ځای نه روان شو د اسلام آباد په طرف. 3 غنټې د سفر کول نه وروسته موږ راورسېدو امبیلې ته، او د امبیلې روان شو د چنګلې روډ په طرف باندې. دا تاسو لیدی شئ، دا د افغان مهاجرینو چې کوم کورونه چې هغه وستلي دي، 80% خلک تللی دی او 20% خلک پاتې دی. دا یې کورونو مخکې اوس روان کړي دي. دې ته کوګا کیمپ ویلی شي. نور سفر کول نه وروسته زموږ نظر په دې کلي پرېوتو. دا چنګلې کلی دی او بس به چنګلې بازار ته راورسېدو. بل ته هم د روژې مازدیګری و، خلک ټول بازار ته راوتلی وو او موږ ورته هم بونیر ته بای بای وکړو. روان شو د صوابۍ په طرف. صوابۍ راته ویلکم وکړو. دلته په دې پمپ کې ښه سی ان جي واچوله، په ګاډي کې سی ان جي را سره نه وه. بیا د مانځه ټایم و، استاد وایي تاسو مونځ وکئ، زه به ورته سی ان جي واچوم. او بس موږ ورته مونځ وکړو او د مانځه نه پس بس ملګرو روژه ماتي ټایم ډېر لږ پاتې و، نو موږ ورته هم روټۍ راواغسته، داشنې فروټ او کجورې سامان مو ځان سره راواغسته او بس سفر مو شروع کړو په موټروی باندې. او د لږ ټایم د مزل کول نه وروستو بس یو 15 منټه روژه ماتي ته پاتې وو. دلته په موټروی باندې ودرېدو او دلته مو سالن ګرم کو او روژه ماتي فروټ مو واړه کړه او روژه ماتي ته کېناستو. دلته ماشاءالله زموږ سره یو 2-3 کسان نور هم راغله، وایي موږ ستاسو سره کېنو. موږ راځئ، الحمدلله هر څه ډېر زیات دي. بس روژه ماتي مو ورته وکړو، د هغې نه پس مونځ ورته وکړو. دوباره خپل سفر مو شروع کړو د موټروی باندې د اسلام آباد په طرف. او د 1 غنټې د سفر کول نه وروستو موږ اسلام آباد چې کوم ایرپورټ هغه موږ ته ویلکم وکړو. نو موږ وی ټیک ته بس د ایرپورټ د ویلکم کول نه وروستو موږ راورسېدو ایرپورټ ته. او دا ستاسو ډېرې ماشاءالله ډېرې ښکلې نظارې د اسلام آباد ایرپورټ. بس ملګرو دا تاسو لیدی شئ، ګاډی مو په پارکینګ کې ورته ودرو او موږ ترېنه راکوز شو، بیا روان شو د ایرپورټ. ایرپورټ چې کوم ښکلاګانې دا تاسو بالکل لیدی شئ، ماشاءالله ډېر ښکلی ایرپورټ یې جوړ کړی دی. انټرنیشنل ایرپورټ چې کوم دی، د ایرپورټ ته دنده رالو او دلته ماشاءالله ټول خلک د خپل رشته دارانو پر راتلو په انتظار کې دي. موږ هم انتظار خپل رشته دارانو ته کولو چې په هغې کې یو مې ورور دی، یو مې ماما دی، یو مې سکول لالا دی. او د ډېر انتظار کول نه پس آخر کار هغوی راورسېدل. دا تاسو بالکل لیدی شئ دا ګڼ چې کومه ده. بس ملګرو موږ هم لاړو، دعا سلام مو ورسره وکړو. د دعا سلام کول نه پس تپوس مې ترې وکړو چې تاسو ښه برابر راورسېدی. ماشاءالله موږ ښه برابر راورسېدو. د هغې نه پس دومره ګڼه څه ده، دغه زموږ کسان وو 3 واړه یو ځای په یو ځای راغلي وو. ماشاءالله ښه برابر راورسېدو. بس ملګرو سلام کول نه وروستو مو سامان ترېنه راواغستو او رالو سیده د پارکینګ په طرف. او پارکینګ کې چې کوم ګاډی زموږ ولاړو په هغې کې مو سامان لوډ کړو. ټول کسان پکې ښه ماشاءالله ښه برابر کېناستو او روان شو د خپل کور په طرف. او رالو د اسماعیل خان پمپ ته چې کوم راورسېدو، نو هلته مو خپل ګاډی ودرولی او په ګاډي کې مو خپل سامان لوډ کړو او دغه شانتې رالو سیده کور ته. تقریبا په 9 بجه کور ته راورسېدو. دا و زموږ نننی